په صوبه سرحد کې تاسو ټول خانان یې ریړې والا چې پرېړه کې مړه دا حکومت به زه ژوندی پرېږدم چې کم سړی بچو له پرېړه کې د 10 روپو سبزي خرڅوي 10 روپو سبزي او کمیټای والا پې راشي او پولیس ورسره او ګاډی تی په لارۍ کې واچي او تی بویځي او ریان دریانې پرې په دغه سترګو ړانده شئ چې دا پې تاسو ګورئ تاسو په غبرګو کښېنئ دی به بېګاله څه چل کوي چې تا تې ریړه بوتله د ده ښځه او بچي به څه کوي تا په غبرګو سترګو ړوند شي یو افسر ته مې ووی چې دا دې ولې داسې وکړه ویلې جي زنانه نشي تېرېدی مال دغه زنانه دی خدای په خړ سیلاب یوړي د زنانو څه کار دی چې په بازارونو کې ګرځي ویل زنانه نشي تېرېدی دا کینډیډیټان بیا خفه کېږي وایي زنانه بیا ووټ نه راکوي دا بجلیګر مولا د ښځو خلاف دی واورئ اور څه پرېښو ته تیار یم خپل ضمیر پرېښو ته تیار نه پاکستان کې زما لاس کې چې زور او قوت راغی زه به ښځو ته هغه لوپټه د حیا ورپسروم کومه لوپټه چې د بی بي فاطمې په سر وه بی بی فاطمه چې وفات کېده وصیت یې وکړ چې خبردار چې زما جنازه چرته د ورځې اوچته نه کوي زما جنازه چې ادیرې ته چرته د ورځې یونس ولې زما جنازه به د شپې اوچته وای او بیا به مې په کټ د پاسه ډولۍ جوړه کوي او څادرې به پې واچوی نو د شپې به جنازه ځکه وړی او ډولۍ به پې ځکه جوړه کوي چې زما د کپن ټوټم چرته پردی سړی ونه ګوري زما لاس کې که قوت او زور راغی زما د په خدای قسمی زبه د بی بی فاطمه حیا سبق خزو تخیما دا مې ایمان زه د خزو خلاف نه قرآن ویلی دی چې پیغمبرانو به د قوم ته څه وی چې تاسو کا کفر کوئ زما به څه وکئ هو انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم پتاسو یریګما د عذاب دا غلو ورزنا زما څه کی نو زما عزیزانو عرض میں داو چې جمعیت العلماء اسلام په دې ملک والله العظیم که شوق لري د حکومت یا شوق لري مونږ په صدام وای خلق چې دوی اسلام نه غواړي اسلام آباد غواړي نو ته په ایمان وای چې په اسلام آباد کې مسلمانان خوند کوي که نرخزیان خوند کوي په اسلام آباد کې مسلمانان خوند کوي که په اسلام آباد کې د جنډا بازاري جړاګان خوند کوي مولیان اسلام نه غواړي اسلام آباد غواړي واوره مور یو خان او نواب او سردار ده بجوندې نه پرېدم ډیرو کې می فضل رحمان ته وی مالستا سیاست لک سلو دی او زه د تیز سیاست شایقم 10 کروڑه پاکستانیان دی چې 2 کروڑه مې د تیغ نه نی ویستی کنه نو دا 8 کروڑه به د سړی زامن نشي داري ماشین ته به تنه یو خو سربل خو تنه یو خو سربل خو تنه یو خو سربل تبراشي چې ما څه کړی تا څه کړی زم طلاق بچیا تا پرېدما چې مردار کړې مې نه دا حال به دورې د سملو دا زمونږ ممبران کا په کې سکر پر نشي کوله
په اسمبلی ممبران به داسې درته په شرمونو شرموم لکه د ضیا په حکومت کې د اسمبلی ممبرانو نه مې پرتګونه ویستي او په سر مې ورته تړلي کړي مې که نه په کیسټو کې ما اورېدلي دي او که نه م دي اورېدلي یو ممبر ماته وی خدای قرمال والله که دې پرېږدم دوی دلته راپاڅېدلي یو څو تالي سټ مولیانې ملګري کړي ځان سره شریعت بلم پیش کړی شریعت بلم پیش کړی شریعت بلم پیش کړی اور سره جماعت اسلامی والا مر شریعت بلم پیش کړی شریعت بلم شریعت بل کم ځای دی شریعت بل دی کم ځای واوره شریعت بل دی پیش کړی شریعت بل تا په سینټ کې جوړ کړی دی او په سینټ کې وګوره کټر پرویزیان در سره ناستو جرنل نیازی وګوره هغه پرویزی دی او د سینټ ممبر دی چې د رسول الله حدیث ته د یهودو ډکوسلی وي د پیغمبر هغه حدیث چې ابو هریره غوندې را نقل کړي دي هغې ته د یهودو ډکوسلی وي هغه هم په سینټ کې ممبرو او په شریعت بل کې شریکو ما ووې په فلرامان الزام لګولو چې د شریعت بل نه مني مسلمان نه دی کافر دی مال چې شریعت بل څوک نه مني کافر دی او چې څوک شریعت په ملک راوستی شي او نه راولي هغه هم کافر دی او د هغه ملګري هم د کافر بچي شریعت بل نه منمه زما ایمان د شریعت ته زما مذهب د شریعت ته زما دین د شریعت ته زما سر دی الله ټوکړې ټوکړې کی د شریعت په ناموس باندې شریعت بل نه منم او بیا د دیوبند علما شریعت بل نه مني د دیوبند علماء برکت ته چې تنن دې ملک ته پاکستان وې دا شیخ الهند جوړ کړی دی دا مولانا مفتی محمود مولانا حسین احمد مدنی جوړ کړی دی دا مفتی کفایت الله جوړ کړی دا مولانا ابوالکلام آزاد جوړ کړی دا مولانا غلام غوث هزاروی جوړ کړی پاکستان د پیرنګیانو تالی سټو نه دی جوړ کړی پیرنګیان خو چې تله خپلو پر کټو ته ملک حواله کړو دشمنانو له چرته ملک ورکړو دی خو وګوره په هندوستان کې اول د پیرنګي خلاف تحریک چې و هغه چا روان کړی شیخ الهند علماء دیوبند روان کړو د دیوبند نقشه چا چولې کېدا دا جناب محمد رسول الله چولې دا د شپې براغه او ول به دا دیوال داسې کېدی دا داسې کېدی علما لیکي چې په خدای قسم چې سار به مونږ وکړو د پیغمبر قدمونه بالته موجود دیوبند یو قلا جوړه و په هندوستان کې د لندن د ویشتو د پاره پاکستان خو د دیوبند علماو جوړ کړی دی نن د پاکستان تالی سټو د انګریز پر کټو د دیوبند مليانو ته وایي چې دا هندو مزاج خلق دی او دا د نجړی پاکستان خلاف دي نجړی پاکستان دلته یو چیف منسٹرو قیوم خان نامه و زه یو کال قید کړی مو ما لاړو جنازه مې وکړه چا چې زنی ولې هم ټول غرق قیوم خان علماء دیوبند ته وی چې دا د نظریه پاکستان خلاف دي نو ما وی چې نظریه پاکستان خو تاسو په خپل ویلي چې لا اله الا الله دا نو د لا اله الا الله خلاف تاسو یې کومږئ نو زما عزیزانو وخت کم دی خبره درته ډېرې نه کوم خو چې دا څومره درته ولاړ یې دا ټول د دې علاقې ووټران دي ټول ته خو پاس شوې نه پاس ودرېږه دته وګورئ وایه خدای به زما د دې قوم ترمنځ وي په زوره وایه چې زما ټوله پالیسي به د جمعیت وي او په اسمبلی کې به زما لویه جګړه چې دی هغه د دین او د اسلام دپاره وي او د قوم د مفادو دپاره وي ټیک شو خدای ستاسو د ده ترمنځ عزت بارم اوس که تاسو په ایماندارۍ به
دله ووټ ورکوئ نو لاس اوچت کوي. عزیزانو یو خبره واورئ، یو خبره واورئ، دا د پښتو علاقه ده، ټول زمونږ رونه دي، خارې او پښتون سوال پکې نشته. خارې او پښتون ټول یو اولاد آدم دی. خاریان زمونږ رونه دي، مونږ د هغې رونه یو، زمونږ محترم دي، مونږ د هغې محترم یو. د ښځو الیکشن مونږ نه کوو، که دی کولو بیا یې مونږ هم کوو. ټیک شو خبره؟ که د ښځو الیکشن ولاړ کینډیډیټان چې څومره دي دوی دا منله چې د ښځو الیکشن نه کوو او زنانه نه راوباسو، زمونږ کینډیډیټ به ټولو نه مخکې ورته دستخط کوي، او که بیا مجبوري وه نو بیا به دوی هم کوي. ټیک شو جی؟ دعا وکړئ. اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي. په اخلاص دعا وکړئ چې یا الله دې ملک ته خیر پېښ کړي، خدای دې ملک د خیر او د سکون اسبه ورکړي، خدای د کل غریبانو په حال باندې رحم وکړي. وصلی الله تعالی علی. یو اعلان واورئ، اوس مونږ په جلوس په شکل حاجی غلام علي کور ته وځو، او یو بل اعلان واورئ، نن ماسخوتن مانځنه پس مالګه منډی چوک کې جمعیت علماء اسلام طرفه همدغه شان یو عظیم الشان جلسه به کېږي. په دې جلسه کې حضرت مولانا عبدالمجید ندیم صاحب به تقریر کوي. یو آواز یو قوت، یو آواز یو قوت، یو آواز یو قوت، یو آواز یو قوت.